بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږ وم درس دی. په لومبي درس کې مونږه دا خبره کړې وه چې د علم النحو دا کوم دروس مونږه کوو، نو انشاءالله تعالی دا دروس دا به مونږه په شپږو بابونو کې بیانو. ابتدایي شپږو دروسو کې مونږه لومبی باب کوم چې د مفرداتو په بیان کې هغه بیان کو. نننی درس کې به مونږه د لومبي باب کم حاصل او خلاصه ده هغه یو ځل بیا بیانو، او انشاءالله تعالی د اتم درس نه به مونږه دویم باب هغه شروع کو. د لومبي باب حاصل او خلاصه دا ده چې لفظ دې ته ویل کېږي چې د انسان د خولې نه یا د انسان د ژبې نه د حروفو په صورت کې کم آواز راوځي نو دې ته لفظ ویل کېږي. بیا د لفظ دوه قسمونه دي، یو ته لفظ موضوع وی او بل ته لفظ محمل وی. لفظ موضوع دا ماندار لفظ ته وی او لفظ محمل دا بے معنی لفظ ته وی. بیا د لفظ موضوع ته دې دوه قسمونه دي، یو دی مفرد او دویم دی مرکب. د مفرد تعریف مونږه دا کړو چې مفرد دا به مونږه هغې لفظ ته وایو چې هغه یو یي او په یوه معنی باندې دلالت کوي. او د مرکب تعریف مونږه دا کړو چې مرکب دا به مونږه هغې لفظ ته وایو چې هغه د دوو کلمو نه یا د دوو نه د زیات کلمو نه جوړ شوی وي، خوا که دغه دواړه کلمې دا په لفظونو کې موجوده وي او خوا که یو لفظ هغه ښکاره وي او بل تقدیري وي. په دواړو صورتونو کې به مونږه دې ته مرکب وایو. د مرکب بیان دا به انشاءالله تعالی مونږه آینده درس نه شروع کوو، او بیا مونږه په لومبي باب کې د مفرد کم قسمونه نو هغه بیا په تفصیل سره ذکر کړو. د مفرد مشهور نوم مونږه ذکر کړو چې هغه کلمه ده، او بیا کلمه دا په درې قسمه باندې ده. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل او نمبر 3 حرف. د اسم تعریف مونږه دا کړو چې اسم هغه کلمه ده چې هغه د بلې کلمې د میلاویدلو نه بغیر په خپله معنی باندې په خپله دلالت کوي او په دریو زمانو کې پکې یوه زمانه هم نه وي. او فعل دا هغه کلمه ده چې هغه د بلې کلمې د میلاویدلو نه بغیر په خپله معنی باندې په خپله دلالت کوي، لیکن په دریو زمانو کې پکې یوه زمانه موجود وي. او حرف ته دې تعریف مونږه دا کړو چې حرف دا هغه کلمه ده چې د بلې کلمې د میلاویدلو نه بغیر د په خپله معنی باندې په خپله دلالت نه کوي. بیا مونږه د اسم درې قسمونه ذکر کړو. د اسم لومبی تقسیم مونږه ذکر کړو د تعداد په اعتبار سره. د تعداد په اعتبار سره د اسم درې قسمونه وو، یو دی واحد، دویم دی تثنیه او دریم دی جمع. واحد دا هغه اسم دی چې هغه په یو څیز باندې دلالت کوي. تثنیه دا هغه اسم دی چې هغه په دو څیزونو باندې دلالت کوي. او جمع دا هغه اسم دی چې هغه په درې څیزونو باندې یا د دریو نه په زیاتو څیزونو باندې دلالت کوي. بیا مونږه د جمع دوه تقسیمونه کړیو. د جمع یو تقسیم مونږه کړیو د لفظ په اعتبار سره. د لفظ په اعتبار سره د جمع دوه قسمونه دي، یو ته جمع مکسر ویل کېږي او بل ته جمع سالم ویل کېږي. جمع مکسر دا به مونږه هغې جمع ته وایو چې په هغې کې د واحد شکل و صورت او د هغې وزن دا مات شوی وي. او جمع سالم دا به مونږه هغې جمع ته وایو چې په هغې کې د واحد وزن دا مات شوی نه وي بلکې روغ او سالم وي. بیا د جمع سالم د دې دوه قسمونه مونږه ذکر کړي، یو ته جمع مذکر سالم وی او دویم ته جمع مؤنث سالم وی. جمع مذکر سالم دا به مونږه هغې جمع ته وایو چې په حالت رفعي کې د هغې په آخر کې نون مفتوح او تدې نه مخکې وو ساکن او ماقبل ضمه وي،
او په حالت نسبی او جری کې تدې په اخر کې نون مفتوح وي او د نون مفتوح نه مخکې یا ساکن وي او بیا د هغې نه په مخکې حرف باندې کسره وي. او جمع مؤنث سالم دا به مونږ هغې جمع ته وایو چې د هغې په اخر کې الف او تا دا زاید وي. نو دا خو د جمع د لفظ په اعتبار سره تقسیم و. بیا مونږ د جمع د معنی په اعتبار سره تقسیم کړی او مونږ دا ویلو چې د معنی په اعتبار سره هم د جمع دوه قسمونه دي. یو ته جمع قلت وی او بل ته جمع کثرت وی. جمع قلت د هغې جمع ته وی چې هغه د دریو څیزونو نه واله تر د لسو پورې چې کوم څیزونه دي په دې باندې دلالت کوي نو دغې جمع ته جمع قلت وی. او بیا مونږ د جمع قلت د هغې شپږ اوزان دا ذکر کړي. او جمع کثرت دا به مونږ هغې جمع ته وایو چې هغه د یولسو نه واله تر د الی ما لا نهایت له څونه څیزونه چې دي چې په هغوی باندې کومه جمع دلالت کوي هغې ته جمع کثرت وایي. او د جمع قلت د اوزانو نه علاوه چې نور کم اوزان دي نو هغه عام طور باندې د جمع کثرت دپاره راځي. نو دا خو د اسم لومبی تقسیمو د تعداد یا د عدد په اعتبار سره. بیا مونږ د اسم دویم تقسیم ذکر کړی د تذکیر و تانیث په اعتبار سره. او د تذکیر و تانیث په اعتبار سره د اسم دو قسمونه دي. یو ته مؤنث وی او بل ته مذکر وی. مؤنث د هغه اسم دی چې په هغې کې د تانیث یعنی د مؤنث علامات دا موجود وي، خوا که لفظا موجود وي او خوا که تقدیرا موجود وي. بیا مونږ د مؤنث درې علامات دا لفظي ذکر کړیو او یو هم تقدیري ذکر کړیو. د مؤنث لفظي علامات دا یو ګول تا یعنی هغه تا چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. دویم الف مقصوره زایده او دریم الف ممدوده زایده. او مونږ یو د مؤنث علامت هغه تقدیري ذکر کړیو او هغه تای مقدره ده یعنی هغه ګول تا چې هغه مقدر وي. او په کوم مؤنث کې چې دغه تا دا مقدر وي نو دغه ته مؤنث سماعي وي. او مذکر دا هغه اسم ته وي چې هغې کې د تانیث علامت نه وي یعنی نه پکې لفظي علامات وي او نه پکې تقدیري وي. نو چې کوم اسم داسې وي چې هغه د مؤنث د علاماتو نه خالی وي نو هغې ته به مونږ مذکر وایو. بیا مونږ د مؤنث د دې دوه قسمونه ذکر کړي. یو ته مؤنث حقیقي وي او بل ته مؤنث لفظي وي. مؤنث حقیقي دا به مونږ هغې مؤنث ته وایو چې د هغې په مقابله کې نر حیوان یا نر جاندار موجود وي. او مؤنث لفظي دا به مونږ هغې مؤنث ته وایو چې د هغې په مقابله کې نر حیوان یا نر جاندار دا موجود نه وي. نو دا د اسم دویم تقسیم و د تذکیر و تانیث په اعتبار سره. بیا مونږ د اسم دریم تقسیم ذکر کړی و د تعریف و تنکیر په اعتبار سره. او مونږ دا خبره کړې وه چې د تعریف و تنکیر په اعتبار سره د اسم دوه قسمونه دي. یو ته معرفه وی او بل ته نکره وی. او بیا مونږ د معرفې تعریف دا کړی چې معرفه هغه اسم دی چې هغه د یو معین او یو د خاص څیز دپاره وضع کړی شوي وي یا مقرر کړی شوي وي. او نکره دا هغه اسم دی چې هغه د یو غیر معین او د عام څیز دپاره وضع کړی شوي وي او مقرر کړی شوي وي. بیا مونږ د معرفې ته دې اووه قسمونه ذکر کړي. نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اعلام، نمبر 3 اسماء اشارات، نمبر 4 اسماء موصولات، نمبر 5 معرب باللام، نمبر 6 معرفه باضافت او نمبر 7 معرفه بالندا. نو دا د لومبي باب کم حاصل او خلاصه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.